کتونکو السلام علیکم. دا وخت مونږه د جونګړو سره خواته پمپونه ورته وایي او د خوړ غاړه د هلته موجود یو. دا وخت د خوړ اوبه تاسو ته خړې ښکاري ځکه چې بره باران شوی دی او د باران خړې اوبه چې کوم دی هغه په خوړ کې بیږي. د دې خوړ سره نږدې دلته زمونږ یو زمیندار ورور په خپل پټي کې د خوړ په غاړه د ښایسته ښایسته بوټي ښه په قطارونو کې کرلي دي او دلته د ناستې دپاره یو ډېر ښایسته او قدرتي فطرتي ماحول کې یو ښایسته ځای جوړ کړی دی. تاسو ته ښایو دې ښایسته ښایسته ګلابونه هم کرلي دي، تاسو هغه کتی شئ او ورسره میوهدارې ونې هم دي. د دې ځای زمونږ ملګری دی، د هغه وینا ده ساجد محمد شایق چې یو ډېر ستر ادبي لیکوال دی، محقق دی. هغه وایي چې دلته دې سړي ښایسته باغونه کرلي وو د مالټو او اوس هغه نشته ځکه چې دا سړی د خلکو د ځایي خلکو تنګ کړی او دغه ډېرې ښایسته مالټې وي، ډېرې خوږې مالټې وي، خو د شپې به د دې ځای بعضې خلک په پټه راتلل او هغه مالټې به یې د دې سړي شوکولې، نو دی د قاره د هغه بوټي ووهل. د مزې خبره دا ده چې دا خټ تاسو وینئ، دا ډېر اوچت خټ دی. په دې خټ کې دې سړي دلته ځان له بلکل که تاسو وګورئ نو دا هغه د غارونو د زمانې ځای نه دی، بلکې دا د 2020 یعنې د 21مې صدۍ هغه ځای دی چې دې سړي ځان له جوړ کړی دی په یو نیچرل ماحول کې. دلته دی ناستي د جومات په شکل کې دا غار جوړ کړی دی. دا د یو کمرې په دې کې 2 کټه راځي، ځان سره دلته دی د څښلو دپاره اوبه هم راوړي او دلته داسې مقامي سیلاني هم راځي. هغه مقامي سیلاني د دې نه خوند اخلي او دا وخت چې کوم دی دلته زمونږ د تخبه میډیا سیل ملګری راغلی دی، دلنیاز نوجوان صحافي دی، هغه سره هم خبره کوو. دلنیاز صاحب دې ځای ته تاسو رالی، په لومبي ځل رالی، دې ځای ته څنګه ګورئ؟ ډېر بهترین کار کړی دی بابا دلته د دې غر کې نه دا چې کوم ځای ساز کړی دی، بهترین ساز کړی دی چې دلته فیسیلیټیشن میلاو شي او دلته نور بهترین کار وشي او دلته چې کوم ځایي سیلانیان دي د علاقې تغبې سره تعلق لرونکي خلک چې په زول اکټیویټیز دپاره یا نور اکټیویټیز دپاره وخت وباسي، په نشو په دغه باندې په آیس باندې راوړي، نو د هغې خلکو دپاره دا دغه دی چې دلته راځي مازدیګري ده یا ماښامي ده دلته راځي، د خوړ کې هم لامبي یا ورته خواته کیني خوراک کوي یا ورسره دلته راځي. دا ځایونه دا ډېر یخ، دا غار چې کوم دی بابا ساز کړی دا دی پکې اوسه پورې اوده و، نه پکې ماسپښین لمونځ هم قضا شو. بابا چې موږ راځو نو هغه وایي چې وایي څه ټایم دی، موږ ورته وایي دا خو 4 بجې دي، هغه وایي چې ما نه خو ماسپښین لمونځ هم قضا شو. داسې یخ ستوری دی چې خلکو نه ماسپښین لمونځ قضا کوي. نو ډېر بهترین ماحول دی. ورسره خواته سیند بیږي، ښه صفا سیند بیږي، خو اوس په بره باران شوی دی ځکه چې مونسون ټایم دی، هلته باران شوی نو دا اوبه چې کوم دي دا خړې دي، خاوره ده پکې، ګند بلا ده پکې، هلته باران شوی دی. چې باران نه یو عام موسمي نو ډېر بهترین. دا ټایم کې اوس په تغبې نه چې کله موږ راتلو نو انتهایي یو ټمپریچر او خولې او خپس په ماحول کې موږ د خپل میډیا سیل یا د پریس کلب د دفتر نه راووتو چې دغه ماحول انجوی کړو او راشو. نو دلته یو ملګرو 2 ملګرو سره میلاو شو، دې ځای راوستو، دا ځای راته وښود، موږ نه ولیدی، موږ لږه ویډیو وکړه سوشل میډیا دپاره، د ټیک ټاک دپاره، د نور سوشل میډیا چې کوم ملګري دي ځایي خلک دي هغې دپاره چې هغې ته ورسي او دا ورته موږ مخې ته کړو چې بهی دغه شانتې یو غار شته، یو خټ کې یو ښایسته غار ساز شوی دی بهترین. شایق صاحب دا راته ووایې تاسو د دې ځای ځایي اوسېدونکي یې، تاسو د ادب سره هم تعلق دی، یو ښه شاعر هم یې، ډېره ښایسته شاعري کوئ او د شاعرانو ادیبانو او د نازخیاله خلکو دپاره داسې ماحول د خوړ غاړه نیچرل ماحول دا دې ته څنګه ګورئ تاسو؟ خو دلته موږ راوستو، دا ځای هم راته وښو او دې کاکا دا ځای جوړ کړی دی، نو په دې حواله که یو څو خبرې تاسو موږ ته وکئ زموږ کتونکو ته.
زه خو خپلواک فلسفي صاحب او تاسو ته او د نیاز صاحب ته دلته په راتګ باندې په چکر باندې د څو لمحو دپاره د خپل فکر بدلولو دپاره د دې دپاره چې تاسو راغلی دلته مو چکر ولګو نو زه تاسو ته ستړي مه شوي یم ډېره زیاته مننه. او بله خبره دا چې دلته دا ډېر مزیدار ځای دی. عموما زه خپل ځاني هم چې کله ما به سحر لمونځ وکړو نو ډېرې پیرې داسې شوي دي چې د کور په ځای باندې به زه رالم او دلته د خړ په غاړه کې به ناست وم. ما چې کله په خپله باندې ایم ای کوله نو هغه وخت کې به هم ما سټډي سهار وختي بیا چې به کله نور سیره وهله دغه دوران کې کله کله به مې اشراق لمونځ هم وکړو بس واپس به کور ته لاړم د هغې نه پس نو دا ځای کې به ما لیکل هم کوله. په دا ځای کې مونږ غزل هم لیکلي دي افسانې هم لیکلي دي په داسې ځایونو کې. او بیا دلته خو اوس دا لکه د دې کمر خوا ده د دې سره چې اخواته کوم ماحول دی اخواته د خوړ کومه غاړه ده نو هغه په شین کابل کې ناستې لا خوند کوي. نو واقعي چې زه خو خپل ځاني په دې باندې ډېر د الله تعالی شکر ادا کوم چې زه په داسې یو کلي کې پیدا کړی یم چې د هغې ماحول داسې مزیدار دی د هغې موسم داسې مزیدار دی. او واقعي چې لکه داسې زونه دا ماحول مونږ په خپله ادب لیکنې ته چې کوم دی نو مونږ تیاری او زمونږ ذهن دې طرف ته راوړي. شیخ صاحب چې د جونګړو کلی د دې لږ مختصر په یو څو ټکو کې راته تاریخي بیکګراوند او دلته څونه لوی لوی ادیبان یا لوی لوی محرک تیر شوي دي یا دلته چې دا کم زیارت دی د دې لږ شانتې مختصر دغه راته وکړه. په مختصر ټکو خو به دا ووایم چې زمونږ په کلي کې د ادب په حواله یا د سیاست په حواله باندې چې په اول کې زمونږ دا کلی کم یادېده نو شمس الوهاب سرحدي صاحب کم چې زما د قرآن د ترجمې د هم استازو نو د هغه په حواله سره د ادب په حواله سره د هغه په نوم باندې پیژندې شي یا د سیاست په حواله سره په اول کې وروسته خو پکې بیا داسې نور ډېر کسان د سیاست په حساب سره راغلل او په ادبي لحاظ سره پکې چې کوم دی نو داسې ډېر کسان نشته دی. بل تاسو چې خپلواک صاحب اوس راتلی او تاسو کوم زیارت دیدار وکړو کوم زیارت خواله ورلې نو دې ته څوک شلګزي بابا یا څوک ورته چلګزي بابا وایي نو دا په اصل کې موږ د خپلو د مشرانو نه اورو کوم چې روایت را روان دي نو دا د خپل نوم وایي هارون رشیدو د دغه غټه اوږد دغه قبر دی نو دا قبر خو هم دغه تاسو هم لیدوم په دغه حساب سره په دې وجه باندې مشهور دی. نو نور تاسو د کلي د نوم په حواله سره پوښتنه وکړه چې د جونګړو نوم د دې څنګه شو. نو ما په خپله د نن کم از کم 20 یا 15 کاله مخکې زمونږ یو مشر و چې هغه په دې ټول کلي کې د ټولو نه پوخ عمر والا کس و ډېر زیات بوډا. د هغه نه ما پوښتنه کړې وه چې زمونږ دې کلي ته جونګړه ولې وایي نو هغه ما ته وایي چې دا د ډېر وخت خبره ده چې په دې کلي کې یو کور هم نه و دا د هغه وخت خبره ده. نو دا هم دا زیارت شلګزي بابا تاسو چې کوم ولیده نو د دې زیارت په خوا کې یو کس یوه وړه جونګړه جوړه کړې وه او په هغه جونګړه کې به د هغه سره منګې پروت او څه په هغه دوران کې چې د لونخوړ وغیره نه به کم کسان مردان ته تلل یا داسې د بلې علاقې نه به تلل نو اکثر به په دې طرف باندې تېرېدل. نو د هغه سره به په دغه جونګړه کې به ورسره دمه کول او اوبه به څښلې پیاده ټولې پیاده مزلې وې. نو هغه مشر ما ته دا خبره کوله چې دغه اولنۍ چې کومه جونګړه هغه جوړه کړې وه نو دا ټول کلی هم په دغه یو نوم باندې د جونګړه نوم باندې بس بیا دا ټول کلی وپېژندی شو. نو اوس اکثر کسان په کاغذونو کې دې ته لیکي یا په ځینې شناختي کارډونو کې یا زموږ په سرکاري کاغذونو کې څوک ورته د جمعي صیغه استعمالي جونګړې ورته لیکي او څوک جونګړه. خو زه خپل عموما چې کوم دی زه چې خپله کومه لیکم یا نور زیات کسانو جونګړه لیکي نو دا نوم په دې وجه باندې دې ته ورکړی شوی دی د دغه یوې جونګړې په وجه. هغې نه پس پکې بیا 9 کورنۍ آبادې شوې او هغې نه پس بیا ټول کلی چې دی نو دا بیا د دغه یوې نو دا جونګړه ورته په دې وجه وایي چې دلته زیاتتر د کم قبیلو خلک آباد دي په دې کې چې کوم دی نو په مجموعي لحاظ پکې د اکثریت په لحاظ چې وګوري نو په هغې کې مونږ یوسفزي چې کوم یو نو مونږ پکې یوسفزي چې دی نو مونږ پکې ډېر یو او د هغې نه علاوه پکې
دغه هم شته ممند هم پکې شته دی او دغسې یو کورنۍ دوه درې پکې د خټک هم شته دی او دغه هم پکې شته دی وعلیکم سلام د کټي خیل پکې شته دی وعلیکم سلام نو دغه کورنۍ چې کوم دي نو مېلمنو ستړي مه شئ وعلیکم سلام نو دغه کورنۍ هم پکې شته او بیا اوس زمونږ چې کومه تقریبا 20 کاله 30 کاله خواوشا مخکې نه چې زمونږ اوس نور کم خپل کلیوال شوي دي نو هغه د دیر نه پکې څه کسان راغلي دي خپل کورونه خپل ځمکې زمونږ کلیوال دي او کلي کلوي غیر څه ټول ادیبان شاعران پکې څومره دي یاره ادیبان شاعران خو چې کم دی نو په هغې کې داسې ډېر خو پکې نشته دی دغه شمس الوهاب سرحدي صاحب د خدای وبخي هغه پکې و چې هغه صحافي هم و هغه یو سیاسي کس هم و هغه د خاکسار تحریک سره تړلی هم و او هغه یو شاعر هم و یو نثرنګار هم و یو ښه مقرر هم و د قرآن عالم هم و د هغه نه پس د هغه په زامنو کې زامن خو چې څومره دي نو هغه ټول تعلیم یافته دي نو وسي هم تعلیم یافته دي خو که چېرې فرض که موږ د شعر و ادب په حواله ووایو نو په هغې ټولو کې چې بیا بنیادي کم تعلق ساتي نو هغه بیا د عبیدالله سرحدي صاحب دی عبیدالله صاحب نو اگر چې په خپله باندې داسې شاعر یا ادیب نه دی خو دا ده چې د دې ذوق لري او نور بس زه یم نو زه لګیا یم هغه خپله منډې ترړې د ادب په حواله سره کومه د پښتو ادبي ټولنې تحصیل تخبې له لارې یو بل ملګری دلته و په دې یوسفزۍ میل کې به کار د ګلزار لالا زما تره زوی ګلزار محمد ګلزاره هغه هم چې دی نو خو په شاعرۍ کې خو زما نه سینیر دی داسې پکې یو کس نیم بل لکه قمریز خان زکي او یا سوراب ګل ستی دا چې کوم دی نو دا هم پکې و خو اوس هغې داسې هغه وختي غوندې کار کوي هغه ورته وخت نه میلاویږي د خپلو مصروفیاتو په وجه زمونږ غوندې هغه وخت نشي ورکولی خو به هر حال دغه کسان هم پکې ډېره مننه شیخ صاحب ستاسو هم ډېره مننه